موسی علیہ السلام پر راپیښ هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم. هغه ورته ظالمه تا څنګه خدای یادې دا خو د کفر الفاظ. الله دې کدا عقیده رااله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی نو دا خو د کفر الفاظ دی. اشکون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غار کړ. د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره او دې سره سره خدای م یاداوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپي درته یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم دا وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. که ستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پیو ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش. دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی او شپون لګیا دی دغه وظیفه. موسی علیہ السلام پر راپیښ هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم. هغه ورته ظالمه تا څنګه خدای یادې دا خو د کفر الفاظ. الله دې کدا عقیده رااله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج نو دا خو د کفر الفاظ دی. اشکون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غار کړ. هغه ګډې او چیلې په ځای پرېښوې او لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبر یم چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړې ما ته څه پته. لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ دې سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس وکړئ چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې من لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منې دلیل لرې نو به وایي نه. نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ورسره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منئ نو د هغه د یووالي دلایل به زده کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو د هغه د پیغمبرۍ باندې دلایل به زده کوئ چې د هغه د پیغمبرۍ دلیل څه دی. نو که خدای یو منئ او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منئ او خاتم النبیین منئ او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص. تاسو خیال راغله. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاړي چې خدایا زه څه خبر یم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې. عزیزانو خفه نشئ تاسو تجربه وکئ. مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي ټول غلط. لا اله الا الله دغه زده کوي خالي د جمعې په مونځ کار نه کېږي بجلیګر مولا پسې او الله کم دا خلاص کړي. بجلیګر مولا ځان له به چېرته د خدای په قهر اخته وي زولنې به په خپو کې پرتې وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي. ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله ګونګونه مو که ما خو نه اورېده. لا اله نشته د معبود بر حق وای لا اله نشته د معبود بر حق الا الله سوا د خدای. لا لا معنا هیڅ نشته هیڅ. او کشتنو څوک دی الا الله
علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده لا موجود هیڅ شی نشته هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی علماء راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه وایي هغې ورته وایي چې کم شی به چې شبا نیست کېږي سبا به چې کم شی نیشت کېږي د هغې نن تصور د نشت جایز دی سبا به چې کم شی نه نو که ته نن ووایې چې نشته نو دا جایز دی موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو مړه شئ پخوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي مړ زنا کوي مړ شراب سکي مړ کم ګناه کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرګ کچا لول کونو نیغ به جنت ا د ملا خزه اورېدلې دي هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه چرګ حلال چا ملا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي نو مام دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زه مړ یم ویل سړیا په آرام کښېنه مسله دې کړې وه ویل مړ یم خلق راله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خښولو لري وړي ویل زه مړ یم چرګ دی ولې حلال مړ یم مړ وی جنازه دې روانه مړه وړی دی دیرېله چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویل ودرېږئ ما له څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بیختي بندی دی ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه پاس چې راټوپ کړی دی آواز یې کړی دی ویل خلکه واورئ ملا مړ شو او راځئ مال تعالی دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چاپلار خو بیا تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کړي نو چې ځان مړ تصور کړي نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي د ګناه اراده به دې ختمه شي بلکل چې زه مړ یم ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم ارې ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس چې غلا پسې تلی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شم غلا یې پرېښې زنا پسې تلی دی هلته دا تصور ورغلی دی
چې که پیغمبر تپوسو کو چې تا خو زنا کړې ده کویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او کویم چې کړې ده نو خلق به وایي چې دا خو زنا کار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښود زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه به ایمان مسلمانه وایي او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسپې هم لاس نیک می بزرگ می او چې پردې مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا واور یو پیسہ دی چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناهونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه دې به منډه کی چې با سره خو پیسې ډېرې وي نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دې به ورپسې ورټوپ کی پیسه به راوالي چې پاس راځي نو پیسه به بیا وروغورځي او یا زرا کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه پس یو لیشت ځمکه دی چې پردی لاندې کړې وه یو لیشت ځمکه دا اووه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا اووه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش یو لیشت پرون میں په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واوري دا ټول غوړ زیړ ولاړ یي د مولا خبره خو درته د اوخ پوسکای ښکاری بباد آمد او بباد رفت و یو ټکی ومني یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرېده ورته وی سال دی هغه لاندې نه ورته आवाज وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي او ورسه نه پوه وې اوس یې سم نه کړي نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ د تباهۍ طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان دا د پاکستان حکومتونه په شکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی ملک په تړقۍ روان دی ملک ستا په تړقۍ ملک ستا د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو ننوځي چې تاسو سره د هغې علاج نه غشي ستا ملک په ترقۍ روان دی تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی فیول ټیکس فیول ټیکس په هر بل کې سل یو نیم سل 200 تا به بجلی نه خرچ کلی وای به دا فیول ټیکس دی ستا د ملک پیداوار دی بجلی ستا د ملک او پاغی کی د دوی چې څه خوښي هغه در باندې لګي انکم ټیکس وګورئ انسپکټران په دکانونو باندې ګرځي ستا څومره انکم دی او دکان څومره کرای دا او څومره د ورځې ګټې او سکول کې دې څوک سبق وي او پلانې څه چل کې کړه دې ښه او که بدي د انکم ټیکس شیټۍ چې در پسې راشي هلته به ځې که دې نه ورکې حوالات او جیل کې به دې اچي دا عذابونه دي چې په تاسو نازل
د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه بی 1200 روپے ټیکس به په ولګي جړه چاته کې او بیا دنیا کې دولت او سره سترګه چې نو خوار شي تاسو جړه سو کوو تاسو دا شیخان میخان چې دفترو ته نږدې ورشي دا سي منډم درکیده یزا شیخ صاحب جنی اوس پولیس تاواز کوم چې منډه وې نلته یو غریب دې 100 روپے بل په دې بجلی راغی یو باتای دا 100 روپے بل ورغه چې یو باتای دا ول بل داخل کنو بیا جګړه کوا تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي په دې دفترو کې ناس تو تاسو هلاک شي چې سړی بچي درته نخکاری هغه سره خبره په سم خپل نه کوي خبره اوریم نه دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي هاوس رینټ وګوره هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرای بدله حکومت درکوي دا وزیران وګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپے میاش د حکومت نه د خپل کور کرای دی علي په دې پوهیږي خدایم خوار نه کا پوهیږي په خبره هاوس رینټ زه وزیرم ملک ټیپر کومه ملک مې ټیپر کړو ځکه چې زه منسټر یم او کوسېږم خپل کور کې او 10,000 روپے کرای زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کرای حکومت له ورکو وزیر اوسېږي خپل کور کې الټا کرای د حکومت نه دا داسې په خبر ګوروند حکومت ته او په خبر ګوروند قوم دی دا پټه پوروند قوم چې دی دا اوسم دی خلکو پسې منډې وای او ټوکرای ورته کی دا نه وای چې تاسو خدای هلاک که زما یو جونګړه د پلار راته پرېښې د خټو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګې ما یو دکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه اچولې ده بچو له پکې روټۍ نشم پیدا کولی زه تاله ټیکس څنګه درکړم ته وایې ملک بغیر ټیکس نه چلیږي ملک او نه چلېدو ما نه دا ګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپے خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه یې ډېر ښه تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست ساتلی هم دي که نه ووایې د غریبان دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلی دی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دا زمونږ بچي وګوره حرامیان د حرامو د نطفې پیدا دومره ریډوګان هم ورته اخېستي کوم ماشوم چې ګورې غوږ ته یې نیولی داسې کوي که نه کوي کوم یو د ډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولی څه چل دی هلکه د سوټی زویه کرکټ میچ اورم تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي کرکټ میچ اورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره 100 کروڑ روپے پہ لګېدلي چاته پته ده یو ارب روپے پہ ولګېدي یو ارب روپے په کرکټ میچ ورشه ډیفنس کالونه سره چې کوم سټیډیم جوړیږي د شاهانو د ښځو ګډېدو دپاره په هغې به 1.5 کروڑ روپے لګي ستا ښځې له دې په میچونو له او ګډېدو له سټیډیمونه جوړیږي او ما د روټۍ ګټلو ته نه پرېږدېدم
دا ستاسو ملک دی دا هغه ملک دی چې سبا به بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دی سبا به بیا دی له ووټ ورکوي او دوی به بیا کامیابوي کوي به که نه تاسو به وګورئ ته وایې لګیا ته ورشه چې ځان ته څه وایي هغې ورته زه قطعا عزیزانو نا امید یم د دې ملک نه چې دا ملک بم چرته د سړي زامن کیږي زمونږ اولاد تباه شو بچی تباه کیږي ورشه ستا په دې ملک کې وګوره د دنیا 18 لکه روپے ستا د صدر په یو ټي وي سټیشن لګي منصوبه د 1 کروڑ دا 1 کروڑ روپے به ټي وي سټیشن باندې لګي د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسټرو لګولو باندې ډېر ضرورت دی او کده پاکستان کې غریبو ته د روټۍ ضرورت سرکاری طبقه وګوره هغې بیړه تباه ده دا ستا سرکاري خلق چې نن رشوتونه علي دا ګرموی ما د کلرک 900 روپۍ تنخواه ده 900 دا چې 9 سره 9 پیدا نه کی په میاش کې دا مور به خټي کوي چرته د بچو له روټۍ پیدا کوي پولیس پیان پولیس مونږ ټول وایو پولیس خراب دی 1 کروڑ زر خراب دی ځه بم په ځای جیب لټوي په دې چوکونو کې ولاړ دي بم نه لټوي جیب لټوي خو تاسو په ایمان ووایئ چې د پولیس د سپایي 200 تنخواه او 24 غنټې د تاڼې نوکر دی اسې د انصاف خبره کوم او شرط انصاف نه باشد کې تو فرمان نه دی چې 24 غنټې ټوپک په اوږه په دې سړک وګرځي او 200 سره 800 نورې پیدا نه کی دی به ښځه چرته ټاټکي له راوباسي ټاټکی به پې چلی روټۍ به پیدا کوي وایه که دا به څه کوي نو زما عزیزانو زمونږ ملک بیړه تباه ده که تاسو وایئ مولیانو موس اخیسته شروع کړي نو ملا اوس څوک ملا خو ما تاسو ته ویلي چې سړي ما ته وایي کشمیر ته تلی مال نه یم تلی ویل ته څنګه ملا یې چې کشمیر ته نه یې تلی مال ته تلی ویل نه زم نه یم تلی نو مال د دوس قوم امام چرته غیرتي کېدی شي و چې څنګه ته یې داسې زه یم بیختی زه ته نه یې تلی بې غیرته زه هم بې غیرته نه یم تلی نو چې څنګه ته مردار خورې داسې زه بچ پاتې کېدی شم چې اوس وزیر صاحب جومات ته راشي وایي ملا صاحب دا 50,000 روپۍ شکرانه مې را لېږلې ده راوړې مې ده قبول یې که زه وایم قبول نه 9 پیړۍ د جنت ته لاړه بیړي دې غرقه شوه ځکه چې زم تا وږی ساتلی یم که نه په دې جومات کې ناست یم په ایمان ووایي زما د جامې تپوس دې کړی یاره ووایي په ایمان چې د ملا خختک سوری د بدې ورځ او په سجده پرېوځي او هر څه یې ښکاري او ورته وګورې نو یو به وله پرتوګ راوړی چې وایي چې دا به وایي چې ملا صاحب شرمېدلي یله غوندې داسې به وکړي خدای هم بیخ په هغه خاص سرمن وباسه د ګډوري عام یو سی بل جومات ته یې ورکړي ځکه چې دې ملا ماله د استنجا لوټې نه وې راکړې چې ورکړي نو ټول کال ملا ستا سرسایې او سرمنې ته ناست دی نو چې هغه له 50,000 روپۍ راکړي خدای پرستی چې هغه د وزیر هغه 9 پیړۍ هم جنتي ځکه چې زم تا وږی ساتل بیا وګورئ په دې خبیث ملک ټوله ورځ د ملا چڼی ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیا او ایماندار هغه ستا سخا او مردارې ټوکړې او پیشو جوټه کړې ترکاري هغه راوړي نو د ملا د جومات خوراک نو زم په دې مردارو د بدې ورځې عادت شم که که داسې نه ده
د بدې ورځ مولا په مصلی ولاړي ټوخي اول دا جمعات دا چې پکې ناست د امام په سترګو ړوند دی په دې مصلی کله ولاړي الحمدلله ټول سلام وګرځي کېړی ونیسي او دا چاونه وی چې هلکه پیجي صاحب ټوخېږي او بوتل شربت درته راوړ په دې جمعه نام کوفه ده دا خدای چې زمونږ د دوایانو دکان دی او ستاسو دا د جمعې د ورځې چنده چی قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوایانې او دی لوړه او چینی پیاز او تیسمارخانی چې زمونږ وګورې او خبرې مو ګورې نو ریل ګاډی بیا رانه کوي په بجلیګر کې زه امام ومنو ټوخېدم نو یو ورځ ټوخېدم بله ورځ په درېیمه ورځ د دې لنډۍ او ما تل څه ټوخ ټوخ کې چېرته علاج نه کوې مال پیسې را سره نشته چې شربت واړ ما تل نو بیا مه ودرېږه په مصلی خو چې ور بیا مه ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونیو چې ومې نیو یو څو جقه مې ورکړو د جومات د کړکۍ نه مې بار وغوڅو او ورپسې مې ور ټوپ کړو په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورته مال دې له د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ والا چېرته ټوخي ګولۍ پې واله په مصلی مه ودرېږه بیا ټوخي تاسو داسې خدای پېژندلي د خدای د کور څوکیدار درته سپک ښکاري خدای سپکه ورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک ښکاري خدای سپکه ورک کړی د ښځو د جواب پاتې نه شوی د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي زه صدر روډ له ځمه وایي چې ښه ښه زه به درپسې وروسته نه جارو واخلم که د غریبانو ښځې وایي زه په بوم یا صاحب نه ځم خپل کې مې باد دي دا شیخونی ورته څه ویلی شي چې سمه ده که وایي شیخ بابر بابا له ځم هلته مالګه څټمه پړه مې تیاره راځي که وایي هلته دیوانه بابا له ځمه غیب علم دي را باندې په مونږ غیب علم هم ډېري زمونږ په دې ښځو غیب علم ناست کمې غریبې ښځې چې چکر لړو شي غیب علم پې کېږي تت ورته کولی شي د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ ذلیل او رسوا شئ د چا د جواب نه یې زاړه ګیدړان در نه جوړ دي سوړې پناه کوئ سترګې نشئ راښکاره او نور به ذلیلېږئ نور به خوارېږئ نور به رسوا کېږئ تاسو به د ځان تماشې وکئ قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته یو کارغان به یې غوښي داسې عذاب به در باندې راځي د امریکې صدر ریګن نامه ده د ریګن ښځه خدای راونیوه او د سینې کینسر یې شو کینسر پېژنئ ناسور یې شو د ریګن اعلی طاقت ته نن په ملک او دنیا کې سینه یې ته غوسه کړه او ریګن د خپلې ښځې سینه بچ نه کړی نو تا چې خدای راونیسي تا به څنګه تا به امریکا بچ کړي امریکا خو ستا ملګری ده ورځ بیرته در باندې روس بمباري کوي او د ورځې درنه 50-60 مړه کوي هغه دله چې تا ته رارسي ستا به بیړي تباهي نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای نه او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته به په کور کې پروتې په کور کې او په سوړو کې به درنه مږي یري حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل ښار کې یو کور کې د مور او لور جګړه وه مور یې وی بچیا له په دې پایو کې لګي اوبه واچوه کم دي سبا به پیسې کمې شي لور یې ورته ویل مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې که چا پایو کې اوبه واچول نو سزا به ورکو پایو کې اوبه نن ستا ملک کې وګوره د پایو کې اوبه وګوره ګجران پکې بیلې واچي
چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي دکاندار ته چې راشي پکې بیلې واچي ستا دې ذلیل قوم سره خخته وړ کړي دي او د کورکمان په نرخ خرڅ کړي د کورکمان قسم په خدای دې چې ستا دې قوم د سپو غوښې د ګډورو په نرخ خرڅ کړي زمونږ په دې کلي کې یو قصاب دی د مردار اسب غوښې په دې قوم خرڅ کړي او خورولي د مردار اسب شل کاله وشو چې دا مې لیدلي د هغه چې زه د لوږې مړ کېږم د هغه قصاب نه غوښه نه اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابون ووینځم چې دې ظالم بیا څه چل دی د هغه ذلیل قوم دا مونږه خو د بدې ورځې ښیو د بدې ورځې خمه نشته وسم نشته زورم نشته په چام لاس نه بریږي کینی مونږ پرانا ورځې د بل غوښې او تیکو خوړو والای شیطانت زمون کور کلی دی دو جنگول زمون کور کلی دی فتنې زمون کور کلی دی د دې قوم انجام به ښه کېږي یا دا قوم به چېرته ښه شي مونږ مالت کې نن یو سړي د وصي سنت دی د خدای خوار او غریب وریجې پخ کړي دي او صاحب قورمې دي او دا دغه یې لګولي دي دا ګیر چاپېر کیناتونه مالے کیوں وہ سنت کرے بدے ہوئے خانہ دے خراب ویل ارمان کاٹنا ارمان نا زمونږ د مالت خلق بیګا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه بر اعظم بل وی ماته نه دی ویلی مالداغي غریب کور روان شو او دوی لا په کټې پر خانی نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم خدای ته وګوره ویښ شي ویښ شي عقل وکړي د خدای وګل مزدوری کې لګیاي د خدای په قهر اخته 4-5,000 روپۍ دی ولې ولګولې بیاړه هندوستړی خدای ناراض دا چې دا وریجې څوک هلکه تاسو خو به هم دا وریجې مریجې په خلکو خوروني په ایمان ووایي چې داسې ویلي چې خدای در سره ډېر ښه ویلي خدای ته وګوره کل په واده کې د 100-150 کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت دي دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستا د وسې بس کې به نه اوبه خوري لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټۍ دعوت ورکړي نن تارا شو ګوره یو کارډ باندې 100 او 150 روپۍ خرچ راغلی د کم قوم لوفري او عیاشي چې دې حد ته ورسي قوم به ښه ورځ ګوري خوار غریب به په 10 روپۍ کارډ بچا زما د زوی واده و یو سړي ته مې دوست مې ومال ویل جی کارډ ماډ نشته مال نه ویل نو بې کارډه څنګه د مال دا زما خوله کارډ نه خرابه ده کرالې نو د سړي زوی بنئ چې رانش ویل ولې مال کرالې نو خپې به در باندې ماتې کړه چې د کاغذ نه زما خولې ته تسپک ګوري دا څه خلق دا بنی آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټۍ خوړلې ده ویلې نه مال په ما دی د پلار حق دی ورک شه خوار شي ما ته چاړو د واده ونه مړی له مې چې رانه شي ستاسو مړی دی خدای که تاسو راله یو زه مړو ما والله که مې خدای هم بخي مړی څه کوي مړ شي د عربو کار دی خلاص یو څادرګې ته تاو کو کوته ولا وکناو سپردم بتو مایه خشرا سپردم بتو مایه خشرا
تو دانی حساب کم و بیش را خلاص خدای پوهیږي او کار یې کوي تراشي پتا څه او کرا نشي پتا نن ودونه سنتونه مړی ټول رسم و رواج او د خدای په عظیم قهر دا قومه واده یې لس ورځونه مخکې به جنډیانې انتظامونه پلاني ډنګړي دي او ښځې او نر به په ویره قرآن او سنت هم پرېښو خدای پرېښي قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک او ورک د پیغمبر د لور غوندې نکاح چې او نه تړې د لور خدای به د سپک او ورک کړي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا او دین مونږ پرېښی دی ځکه خدای مونږ پرېږي عشق کې برکت نشته روټۍ کې برکت نشته ناسته کې نشته ملاسته کې نشته ګرځېدو کې نشته خوراک کې نشته د خولې خوند د دنیا خراب شو پخوا به د مسورو پیتی چې خوړه د چرګان ته قربان شو اوس چرګان خوري والله که د دال عمره مزه چاله وکړي خوند د ملک او هغه ذایقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجې د ملک نه وال څه د ظالم حکومتونو د لاسه هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وې زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو علم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډېرو که اوس ډېر مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خوله کې مو اوس په پاکستان کې اسلام په خوله کې ډېر دی او پړه کې نشته نو دا هغه د رسول الله د زمانې منافقان دي چې پیغمبر ته براله ویل بآمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین نو مال اوس په خوله ډېر دی او پړه کې نشته پخوا مال په خوله دومره نه و پړه کې ډېر اوس په خوله ډېر دی د ضیا په حکومت کې خو ته وګوره خلقو دمیم چغې وي اسلام 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 په ټي وي کې دا ډمې چې دا خبرونه وایي اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجریہ اسلام نجریہ اسلام په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زه هر وخت کته نشم خو چې چېرته پېښ شم نو وګورم ورته نو دغه لشمکه چې دا دا په ټي وي کې لګیا دا اسلام دی الو پټي ور په سر کړي الو پټو ته وګوره بیا هغه دې دې کې ځال جوړ کړي نه خدای بنیاد بس دا زمونږ ملک شو که اسلام وې په ملک نو خزه ته بدا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په ریډیو باندې خبرونه ویلې وې د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا سه د خزه आवाज هم عورت ته پردې سره به ناو आवाज اسلام دا دې چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال لا خوا پردې سره وانه دستا د ملک اسلام دی واخر دعوانا عزیزانو د عظیم انسان بیان ستاسو په مخ کې را روان دی عظیم انسانان یوازې په غریبانو کې نه عظیم انسانان په بادشاہانو کې هم تیر شوي لوی بادشاہ د زمانه به او هغه به د الله په نيز باندې یو عظیم انسان علما لیکي چې یو خزه او خاوند ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چې نو داغه متعلق دا مشهور وا چې څوک ولا ورشي او ست توفا او ډالای ولا یوسي نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکړي نو د خزې خپل خاوند ته وایي چې سړیه مونږ خو د خدای غریبان تم دې بادشاہ له ورشه کنه کسې درکړ هغې ورته وایي چې ښځې
هغه بادشاہ له خو خلق توفه او ډالۍ وړي نو مونږ سره سدي خزه ورتوي چې نور څه خو نشتا خو د پشکال میاشتا او بارانو نشوي دي او دا ډنډې ډکې دي د اوبو نه نو دینه به درته منګی ډک کما سر به وتړم او دا والا د خپل ملک تحفه یوسم ویل ډېره ښه ده منګی د ډنډې د اوبو نه ډک کړی دی او سر یې وله تړلی دی او بادشاہ چې و نو هغه د 2 میاشتو په مزل لري ښځه ورسره شوه او میړه یې د کلي نه بار وویستو د خدای په امان یې ورته ووی او رخصت یې کړ دا کور ته راغله او داسې یې وکړ او په مصله ودرېده او 2 رکعاته نفل یې وکړ عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعاته نفل وکړي په دې نیت باندې چې خدای زما حاجت ته او درنه غواړم 2 رکعاته نفل وکړي او بیا خدای ته التجا او دعا وکړي الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي نفل وکړه مصلی واچولا او په ودرېدا او نفل وکړه مولانا روم وای چې زن مصلا باز کردای از نیاز زن مصلا باز کردای از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز خزی مصلا واچولا په مانځ کې دعا وکړه څه دعا وکړه رب سلم ورد کردا در نماز اے خدایا زما خاوند د 2 میاشتو په مزل باندې لري لاړو خدا صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګول واپس راولا دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاہ ته ورسېد او درخواست یې وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړې بادشاہ ویل راننه یې باسئ چې دننه یې بوتلو سړی په خیر رالی جوړې په خیر خیر شه بچیه څه دې راوړي دي ورته یې وی ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي بادشاہ ورته وی ماشاء الله سبحان الله الا لك ګلاسونه راوړي چې دا د جنت اوبه دا ټول د دربار خلق اوس کی ګلاسونه راوړو اندازه وکړي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومې اوبه پراته وي نو چې د هغې به بوی څنګه وي او د هغې به خوند څنګه نو اول هغه ګلاس بادشاہ وڅښه او الحمدلله یې وویل او بیا یې وزیرانو ته وویل چې وڅښئ وزیرانو خیال وکړو چې د 2 میاشتو اوبه دي او چې بادشاہ وڅښلې نو بیا جنیجو څه کار و چې نه به یې څښلې نو وزیرانم ټولو هغه ګلاس وڅښلو
چې ویس کلو نو اوس بادشاہ دې سړی ته وایي اسې دا ټکی یاد لرئ چې دا عظیم انساني